السلام علیکم ورحمت الله. نن سبا زمونږ د ماشومانان اکثر د کال نه سیوا عمر شي او غاښونه نه یې راختلي، دوو کالو عمر ته ورسي او ګرځېدلی نشي. که تاسو یو 20 کاله وروسته لاړ شئ نو زمونږ په دې معاشره کې به د ماشوم په 6 میاشتو په عمر کې به غاښونه راخته، د 9 میاشتې یا د 10 میاشتو په عمر کې به ګرځېدل شروع کول. د دې مین وجه دا ده چې زمونږ دا خلک د دې مور د پی اکثریت نه ورکوي دې ماشوم له، او دا پوډري پی ورکوي، دا بی اف ګرو، لیکټروجن وغیره نور چې کوم په دې مارکیټ کې په مختلف نومونو باندې ملاویږي. په دې پوډري پیو په دې ډبي باندې مخامخ دا لیکلي دي چې دا قدرتي پی نه دي او دا د مور د پیو متبادل نه دي. بل په دې کې چې دا کم آیل استعمالیږي دا په دې باندې مخامخ لیکلي چې دې کې دا ویجیټیبل آیل استعمالیږي. ویجیټیبل آیل هغه چې کم مونږه هغه بیمارانو ته استعمالو چې د چا کولیسټرول سیوای او د زړه بیماری، نو د هغې دپاره دا وي. نو په دې عمر کې چې دې ماشوم ته د ویجیټیبل آیل دا استعمالیږي نو د هډوکي به څه ګروت وکړي، د وجود به څه ترقي وکړي. دا ویجیټیبل آیل چې دې ماشوم ته په دې عمر کې استعمالیده شروع شي نو د هډوکي او د وجود ګروت بیا نه کیږي، نو د دې د وجې نه د دې ماشومانانو غاښونه په ټیم نه راخیږي، دوی ګرځېدی نشي، بار بار د دوی خېټې خرابېږي، د دوی په دې وجود کې داسې قسم کمی چې دوی د شپې په آرام باندې سملي نه، په آرام باندې اوده کېږي نه، د دې د وجود بېچینی. نو د دې مین وجه هم دا ده چې مونږه د دې مور د پی استعمال پرېښودی دی او دا پوډري پی دا استعمال. اکثر زمونږ دا خلک وایي چې د مور پی یې کم دی نو ځکه وله مونږه دا پیډري ورکو. مور دا پی چې کمیږي نو په دې څه وجوهات دي، په دې باندې ما خپل ریسرچ کړی دی. یو څو خبرې دي چې د هغې د وجې نه د دې مور دا پی کمیږي. کله چې دا ماشوم وشي نو دا زنانه اکثر په یو کمره کې رابنده کړي او د دنیا دا خلک چې چاپېره شوي دا رشته دار، نو د ماشوم ته توجه نه ورکوي. څوک وله ګبین ورکوي، څوک وله شین چای ورکوي او وایي دا وله ښه دی، دغه وله ښه دی، او د دې مور د پیو ته څوک توجه نه ورکوي. نوې زنانه چې دا ماشوم شوی نو هغه د دې زنانو نه شرمېږي هم، نو د ماشوم له پی په هغه ټیم باندې ور نه کړي، نو د هغې د وجې نه د هغې د پی وچ شي. بل په دې کې زمونږ دا زنانه اکثر په دې مور باندې وله خوراک بند کړي، زیات تر وله د غنمو د وړو نه لیټۍ پخوي، وایي دا خوره، اوبه پې بندې کړي، دا فروټ موټ پې بند کړي، وایي دا تاله نه دي ښه، د دې سره به دې سرخوباد وشي، د دې سره به دې زخمونه خراب شي، او که دا اوبه دې وڅښلې او که دا خوراکونه دې وکړه، سالن که دې وخوړو، که دا فروټ دې وخوړه، نو دا زخمونه به دې خراب شي او څلوېښتي دي دا تاله نه دي ښه. هغې د وجې نه د هغې هغه پی وچ شي او دا ماشوم دې پیډرو ته محتاجه پاتې شي. میډیکلي په دې کې هېڅ څه دغه نشته، دا ښه سالن هم خوړی شي، ښه سبزي هم خوړی شي، فروټ هم خوړی شي، په دې کې هېڅ قسم څه پابندي نشته. دغه ټیم کې چې دا څومره ښه خوراک کوي او څومره د اوبو استعمال کوي نو د دې پی به زیات سازیږي او د ماشوم ته به د پیو څه کمی نه راځي. بل په دې کې زمونږ د مشرانې زنانه اکثر شوم د مور ته وایي ستا پی کم دي، د دې د وجې نه د هغې دا پی هم اکثر کمیږي. په دې کې یو نوې سټډي راغلې ده چې کله یو کس بار بار په دې ذهن کې د هغه دا خبره راځي چې زما دا پی کم دي یا څوک ورته دا بار بار دا احساس راولي، نو دا سایکولوژیکلی د دې زنانه په دې وجود کې یو هارموني پرولیکټین هارمون ورته وایي، هغه د دې پیو دا پراډکشن کنټرول کوي، د هغې سیکریشن په دې وجود کې بیا کم شي او دا پی بیا کم سازیږي. په دې کې داسې کیسونه هم راځي چې کله د زنانه 2 یا 3 ماشومانان وشي نو د دې زنانه په دې وجود کې د پرولیکټین هارمون سیکریشن دومره سیوای چې هغه د دغه 2 ماشومانانو یا د 3 ماشومانانو ته ښه په کافي مقدار کې د هغې پی سازیږي او هغوی ته هېڅ څه کمی نه راځي. خو دا زمونږ یو غلط سوچ دی چې دا خلک وایي چې یاره دا پی کم دي. چې کله هم ماشوم کېږي نو د دې زنانه په وجود کې د هغه د خوراک دپاره الله پاک قدرتي طور د هغه د پیو بندوبست کړی. دا مشرانې زنانه اکثر د مور ته وله وایي ستا دا پی چې دی نو دا خراب دی. د مور پی چې دی دا د ماشوم دپاره د الله د طرف نه مکمل غذا ده. په دې کې دا ټولې خبرې چې دي دا مکمل غلطې دي. که ستاسو په کور کې داسې ماشومانان چې د هغوی غاښونه په ټیم نه راخیږي، هغه په وخت باندې نه ګرځي، نو هغه زمونږ سره رجسټرډ کړئ. مونږ به تاسو له یو داسې ډایټ پلان درکو چې ستاسو ماشوم به په ټیم باندې غاښونه راخیږي، په ټیم باندې به وګرځي، بار بار به د هغه خېټه نه خرابېږي، بار بار به سینه نه خرابېږي
او هغه به د شپې ښه په ارام باندې ودی او د هغه د وجود ګروت په نارمل طریقې سره کیږي. دا ویډیو د نورو کسانو سره شیر کړئ چې چاته ترې فایده او خیر ورسي. د خپل ځان او د خپل ماشومانانو ډیر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.